الله الرحمن الرحیم. زما ډېرو درنو مشرانو، کشرانو، ومزولو او خاص کر دانیال خان والد صاحب، د هغوی تره، د هغوی فیملی، زمونږ د قومي وطن پارټۍ سیکرټري صاحب، اشتیاق خان د این پی مشر، قاري صاحب د جماعت جے یو آی مشر جي، د دې ټولو به زه ډېره شکریه ادا کوم او دوی ټولو ته به زه سلام پیش کوم چې سلام علیکم. موږ دلته نن په یو مین تاسو ته به زه دوه درې خبرې اکدم چې کومې خبرې بنیادي خبرې له به زه راشم چې کومې له موږ راغلي یو او څه زموږ مقصد دی. دلته ابله ورځ زموږ د پارټۍ کې یو ملګری و چې هغه سره څه تنظیمي عهده نه وه، خو هغه بغیر تنظیمي عهدې یو خپل میټینګ خپلې حجره کې کال کړ او هغه چې کوم دی هغه میټینګ کې دوی دغه راوغوښتل د قومي وطن پارټۍ ملګري او هغوی ته ووی چې تاسو به ما سره پی ټي آی کې اتحاد کوئ. نو چونکې دانیال خان او زموږ د قومي وطن پارټۍ ډېر ملګري چې را واپس شو او رالل، د هغوی خبرې ونه منله. خو څه ملګري چې هغوی دوکه کړل، د هغوی دا موقف دی چې موږ په عین رای وستو د قومي وطن پارټۍ میټینګ له وردن نه د پی ټي آی په جلسه کړو. نو چونکې آفتاب خان چې کوم ملګري دي، کوم چې د آفتاب خان د سوچ او د فکر ملګري دي، کوم چې د قومي وطن پارټۍ ملګري دي، هغه د ایمل خان ملګري دي، هغه د پی ډي ایم ملګري دي، د هغوی اوټ د لاټین دی، زه به ډیوه نه یادوم، د هغوی اوټ د لاټین دی، د هغوی اوټ د ایمل خان دی او د هغوی اوټ په دې الیکشن کې د دې سرې جنډې دی. زه تاسو ته ما چې کومې درې خبرې یادولې هغه ورته اکدم سنګین خان دی، خدای په جنتونو کې ډېر اوچت او ډېر پښتون سړی و، زما مشر هم دی، زما ترم دی. سنگین خان یو پیره د پیښور را روانو، نو د خیالي سره یو بورډ لګېدلی و الیکشن ته چې کله ولاړو. تاسو ټول ته به یاد چې مونږ خو کشران یو، مونږ خو کله د پي او د ډرایورو د دې نه خبرې اورېدلي چې خان به کوشو، نو مونږ به بیا د ډرایورانو او د خلکو نه تپوس کوو چې خان څه چل نه وی کړی دی. نو وی په دې خیالي ته چې راورسېدو دغلته یو بورډ لګېدلی و، نو په هغې بورډ چې کوم دي لیکلي و چې پلانکي ولد پلانکي، مطلب فلانکي ولد نثار خان او فلانکي ولد نثار خان. نو سنگین خان ورته وی چې لکه دا کسان روک شوي دي څه، نو هغه ورته وی چې نه چې د الیکشن ته ولاړ دي، ویښه ما وی جوړې تالاشې ګمشوده بورډ یې لګولې دي، وی زموږ دې سره خو قدرتي لګي سنگین ولي خان، اسفندیار ولي خان، نو وی د دوی دا داسې ښکاري ته به وی جوړې تالاشې ګمشوده دي. نو دا هغه تالاشې ګمشوده دي، دوی به ګمشوده شي پسې تالاش کوي او د دوی سیاست د دغه ځای پورې دی چې دا کوم ځای کې ولې آفتاب خان ختم کړ. زمونږ د ضلعي چیرمین صاحب اعلان کړی، زه د پی ډي ایم مشرانو ته، د دې حل کې مشرانو ته ویم، ایمل خان ته د دې کیمرې په لار ویم چې تاسو زړه ډاډه ساتئ. زمونږ د قومي وطن پارټۍ هر ملګری، هر ورکر تاسو سره ولاړ دی. خوشحال کو اول عوامي نیشنل پارټۍ کې هغه یو اوټ و، اوس قومي وطن پارټۍ کې دی د قومي وطن پارټۍ غونډ اوټ د عوامي نیشنل پارټۍ دی او د آفتاب خان حکم دی. د آفتاب خان لاس د ایمل خان په سر دی وخت کې پروت دی، مشر دی، هغه برکت دی وخت کې عوامي نیشنل پارټۍ سره دی. زمونږ چې څومره اوټي، زمونږ چې څومره خدمتي، هغه چې هر څنګه هغه به موږ اوس په ډبل دې پارټۍ سره د دې پی ډي ایم سره کوو. څنګه چې قاري صاحب خبره وکړه چې دا ایمل خان نه دی ولاړ، دا مولانا فضل الرحمن صاحب ولاړ دی، نو زه دا ویم چې دا ایمل خان او مولانا فضل الرحمن صاحب څه کوي چې دا آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ولاړ دی او سکندر خان ولاړ دی، ماته داسې ښکاري زه به هغه شانتې منډه وام. دویمه خبره ورته زه خپله کوم چې ابله ورځ په اوتمانزو کې جلسه شي و، دا مسله د اوتمانزو وه، ما پکې ځکه سټیپ واغېشت او دلته رالم چې ځکه چې زما نور په سم کار نشته، خو د خپل مشر په عزت خفه کېږم. نو دې خلکو له زما مشر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ډېر غټ عزت ورکړ. خو زه د کیمرې په لار دې ټولو خپلو کشرانو مشرانو ته چې هغه د هرې پارټۍ دی هغوی ته دا زه ښکلو ویم چې د کمسل سړي زیات عزت کول د خپل ځان په خپله بې عزتي ده. موږ نور پوه شو چې کم اصل دی او کم اصل دی. انشاءالله ایمل خان اصل دی، عوامي نیشنل پارټي اصل ده، پی ډي ایم اصل دی، موږ به د دوی سپورټ کوو، دوی سره به ولاړ یو. زما مین خبره چې کوم د نوخار نه یو سړی راغلی او هغه چې کوم دی، زه به ټول خټکان نه یادوم، زه به د خوشحال خان بابا د خوشحال خان خټک یو قول ویم چې بنګ به لرګي نشي او وي دا پرویز خټک په سړي نشي. دی د هغې نوخار نه موږ له راغلي دلته هلکه د ګور مړیه، د ګور مړی دی، دی دلته راغلی دی، دلته څه بیان ورکوي چې د قومي وطن پارټۍ چې دا کوم کسان دي وي دا موږ له راځئ
هلکه ته اول د خپل ټینګه بله ورځ د نعمل خان چې کوم دی په نو بالیچکه وواله هغه سلطان محمد خان یې نه راوړو تیار ام پی ای د نه راوړو دوه درې نور را روان دي نومونه یې نالم اوس په راته اشتیاق خانوي چې هلکه ټول راز دې رالیوټ که نو رازونه نوټ کوم خو دوه درې نور هم را روان دي تاسو پکې پړې واچوئ صرف ریپیټینګ کې ځان سره او دا مړی دي دا مړی د پنجاب نه را روان دي دا مړی به په 400 کې خښو د دې د جنازې امام به ایم الولي هغه به د دې د جنازې د مونځ پړاوي موږ ټول به مقتدیان یو او دی به انشاءالله تعالی دلته خښو چې دې ځای نه بار لاړ نه شي دا ګند د دې ځای نه شروع شوي او دا ګند به هم دلته ختمو خښو به جي خښو به نو دا زما د دې څو خبرو وضاحت زه کوم چې په هغې پریس کانفرنس کې په هغې جلسه کې د دوه دریو کسانو دا یو څو خبرې کړې وې بل په هغې کې یو سړی شاملېده نومونه به چا نالم ځکه چې زه نه غواړم چې چاته مفت کې پذیرای ورکم هغې کې یو کس شاملېده نو هغه د خپل بیان کې ووي چې اسفندیار خان پسې یو دوه خبرې وکړې نو زه د دې کیمرې په لارو د دې 400 هر هغې کس ته ویم کو کم ځان ته بدماش وي کو کم ځان ته خان وي کو عام هر یو هغه سړی چې د چا په ذهن کې غم او غصه ده د پی ډي ایم سره د 400 د مشرانو سره او بیزتیان یې کوي زه هغوی ته ویم چې اسفندیار خان یو خانداني سړی دی او دی او ژبه د هغه د یو مضبوط خاندان سره تعلق ساتي بل هغه یو لیډر دی د پښتنو نمایندګي کوي زما د پښتنو نمایندګي په دې القا آفتاب احمد خان شیرپوم کوي هغه چې کوم دی د مولانا صاحب عموم د پښتنو لیډر دی مشر دی پښتون دی د دې ځای نمایندګي کوي د اسفندیار خان چې کوم دی هغه د پښتنو حقیقي معنو کې یو مشر دی یو نمایندګي کوي نو هغه پسې خبره کول دا د افسوس خبره ده په دې افسوس راځي په هغې پښتون چې کوم خپلو مشرانو پسې خبرې کوي موږ تربیت داسې نه شوي موږ د خپل دشمن هم پخو الفاظو یادو ځکه د پښتو متل دی وي ته زما بده مور مه کنځه نو زه به ستا ښه مور نه کنځم نو خدای دې موږ له هغه وس توفیق نه راکړي چې موږ د چا میندې خویندې وکنځو موږ چا پسې خبرې وکړو موږ د خدای پاک ډېر د عزت خوره باندې پیدا کړي یو او موږ به ډېرې د عزت او درنې خبرې کوو زما د دې ځای نه راتګ صرف د دې وضاحت و چې دا پیغام لاړ شي دا پیغام ایمل خان تم لاړ شي دا ایمل خان د پارټۍ ملګري ما سره ولاړ دي دا پیغام د مولانا صاحب تم لاړ شي د مولانا صاحب د پارټۍ ملګري ما سره ولاړ دي او دا پیغام آفتاب احمد خان شیرپو تم لاړ شي چې څنګه تاسو واده کړی ده څنګه تاسو لوس کړی دي زمون خبره زمون واده زمون کارکردګي به د آفتاب خان د خولي د ایمل خان د مرګرتیا به د بي ټي ایم د مرګرو سپورټونه به او زه دې مشرانو ته د دې ټول پی ډي ایم په وسادت باندې دا خبره کوم کو دا پی ډي ایم نورم مخکې لاړ سوای د دې الیکشن نه نو دا به ډېر خوند وکړي ټول پښتانه په یو کور راغونډېږي ټول پښتانه په یو اتفاق شو نو زه ګورم کو دا شی وچلېده نو زه ګورم په دې پاکستان کې چې یا د پښتون یا د پنجابي یا د سندي یا د ګلګیتي یا د کشمیر حق څوک والي زه خپلې خبرې په دې ټول راغونډوم کو زما په خبرو څوک خفه شوي په ناستو کشرانو مشرانو کې یا د کیمرې په لار مې څوک اوري د هغې ټول نه زه معافي غواړم والسلام